دین مخکې د مہر ذکر تیر شو او د یتیمانانو د حق ذکر تیر شو چې تاسو یتیمانانو لا حق ورکوئ د هغوی حق مه ایساروئ د ځان سره او مهرونه بیبیانو له ورکوئ تر څو چې د هغوی د زړه نه معافي نه وي کړی که د زړه نه ته معافي وکړي نو خیر دی که بیا تاسو چې کوم دی د هغوی حق وخورئ ستاسو دپاره بیا حلال دی خو چې معافي د زړه نه درته نه کړې نو د هغوی حق په ورکوئ نو یو طرف ته د یتیمانانو حق ذکر شو چې تاسو د یتیمانانو له حق په هر حال کې ورکوئ او د بیبیانو مهرونه په هر حال کې ورکوئ نو ظاهر کې د انسان ذهن د دا خبر راځي چې په هر حال کې به چې کوم دی د یتیم حق ورکوئ او په یتیم کې د حق د اغستلو صلاحیت وي او که نه وي کو یتیم د خپل مال حفاظت کولی شي او که نشي ورکولی ظاهر کې د انسان ذهن د دا اشکال راځي چې کوم ماشوم یتیم دی دله به خامخا دا حق ورکوي په دغه ټیم باندې کو دی د خپل مال حفاظت کولی شي او که نشي کولی نو د دغې اشکال او د دغې شک او شبهې د لرې کولو دپاره الله رب العزت دې آیات کې فرمایي چې کله ماشوم لا کم عقل دی ماشوم دی د خپل حق نه ادا کوي ځکه دی ماشوم دی اسې نه دی په نشو تماشو باندې راوړي اسې نه د خپل مال دی په لوپرو باندې ختم کړي نو چې دی کله بالغ شي او دی بلوغ ته ورسي بیا به ټریننګ وکړي امتحان به وکړه یو څو پورې پیرې بازار ته ولیږه نو که تا ته د هوښیارتیا معلومه شي نو وله ورکړه او که ته معلومه نه شو نو بیا د امام صاحب په نیز باندې 25 کاله پورې ورته بیا هم صبر وکړه که 25 کاله پورې دکې هوښیارتیا راله نو د حق ورته حواله کړه او که پکې راغله نو بیا ورته هم حواله کړه 25 کالو نه پل بیا دې پوه شه کار یې پوه شه نو دې کې الله پاک دا ذکر کړي چې هر حال کې به ماشوم د حق نه حواله کوي یتیم ته بلکې دې چې د حق ته اصولولو صلاحیت پکې پیدا شي حق پورته حواله کوي یعنې دا مال د انسان د ګزارې سبب الله ګرځولی دی مال چې له ورکړي په دې مال سره دې چې ډوډۍ کي په دې مال سره دې ځان له کپړې علي نو دا مال د انسان دپاره د ګزارې او د ګزران سبب دی د انسان د قیام سبب دی دا مال نو یتیم ته به الله حق نه حواله کوي الله وی ولا تؤتوا السفهاء د یتیمانانو کمکلانو ته حقونه لا مه حواله کوي یو سړی یتیم شو هلک یتیم پاتې شو یا جینۍ یتیمه پاتې شوله تر ته پاتې شو ماما ته پاتې شو نو دا تر بیا ورله تر هغې پورې دا حق نه ورکوي مثال د ده ورور مړ شو د یو سړي او د هغه ورور جایداد پاتې شو د یتیم ته نو دی به دا جایداد د یتیم ته تر هغې پورې نه حواله کوي قبضه به ولې تر هغې پورې نه ورکوي تر څو پورې چې دا یتیم عاقل او بالغ شوی نه دی تر څو پورې چې دا یتیم هوښیار شوی نه دی که دی بالغ هم شي خو دی بیا هم کم عقل دی نو دا تر به بیا امتحان وکړي نو بازار ته به ولیږي چې ورشه ځان څه کپړه والا جوړه والا پیزار والا نو دی به لړ شي کپړه پیزار به واخلي نو دا تر به یې وګوري چې دا کپړه څنګه اخیستې ده ښکلې اخیستې ده که خرابه اخیستې ده په ارزان قیمت یې اخیستې ده که په ګران قیمت یې اخیستې ده یو څو پیره به داسې ازمیښ وکړي انسان ته پته لګي د سړي د هوښیارتیا او د کمکلتوب نو که دوی هوښیاري چې دی بالغ شي خپل حق ورته حواله کړي چې بچیه دا ستا ځمکه ده دا ستا جایداد دی دا ستا حق دی ستا پلار نه پاتې شوی دی دا ستا دی ځان یې سنباله او که دی بیا هم کمه کلي دی بالغ هم شو 15 کاله چې علامت د بلوغ پکې نه وي ظاهر شوی چاته په نظر نه لګي بعضې علامت داسې دي که زنانه دپاره جدا دي د نارینه دپاره جدا چې هغه په انسان کې ظاهر شي هغه ته پته ولګي دا سړی بالغ شو خو بعضې وخت کې یو کس کمزوري وي په هغه کې علامات د بلوغ په نظر باندې نه راځي د هغه لپاره شرط دا دی چې دی 15 کاله پوره شي خو هلک دی او کوجینی ده خو چې دی 15 کاله پوره شو نو که په ده کې علامت د بلوغت ښکاري او که نه ښکاري خو دا سړی به بالغ حسابېږي دی بالغ نو که دی 15 کاله پوره شو یا به کې علامت د بلوغ د 15 کالو نه مخکې ښکاره شو دی بالغ شو نو که دی هوښیار و ترې پې ازمیښ وکړو وارث ولي پې ازمیښ وکړو دی هوښیار و نو خپل حق ته ورته حواله کړي او که نه دی هوښیار نه و کمکل و لوپر و نو بیا به ورته هم امام صاحب وایي چې حق نه حواله کړي 25 کاله پورې به دا تر انتظار وکړي دا حق به د ځان سره وساتي د 25 کالو نه وروستو خو دې سړي کې عقل راغی د سړي زوی او سړی شو نو دا حق ته ورته حواله کړي او که د 25 کالو نه وروستو به کوم سړیتوب رانغی نو بس دی جاڼې او کار یې جاڼې بس دا مال دې ورته حواله کړي دی پوه شه کار یې پوه شه 25 کال کې انسان په خپل سود بوت باندې پوه شي د 15 کالو نه وروسته پکې سړیتوب نه راځي د دې کې بیا ټول عمر سړیتوب نه راځي بس مال دې ورته حواله کړي ته مال دې الوزیه کړه ځان سره ساتي ورزقوه خو دغه مال نه به دې څه ورکړي
ورزقوهم د رزق په دل ورکی، د خوراک او اسکاک په د یتیم د مال نه ولا ورکی، دغه به ولا ورکی فيها د مال نه، وکسوهم او د جامه او بس د څومره ضرورت دي د مال نه پوره کوي. کو د یتیمانان بعض انسانانو کې شیطانانی کوي، د یتیم بچي علم سي چې دا تر دا شیخ خړب کوي اخلي درنه د راشي مال خپل مال راکړي، دغه ماشوړي ودي غوسه شي، دا تر به د غوسه نه کې دغه ټیم کې د جذباتو نه کار نه اخلي چې بس ته پوه شکار دی بشوایله نه دی بوشي بچیا دا ستا مال دی خو زه صرف تعالی حفاظت کوم چې لوی شي دا به تعالی زه درکوم. نو خو خبره بوته کې دا نه دی په جذباتو کې راشي چې اړو درکوم نه یا دی په جذباتو کې راشي چې زه کوم زه خو تعالی ساتم. نو چې ته خپل مال بربادول باندې خوشاله کنه بس والد اوس نه برباد کړي څه بنوي په دې بودی بچیا دا ستا مال دی او تعالی زه ساتم چې ته کله لوی شي بالغ شي برابر شي په خپل خو بد باندې پوه شي نو دا بدل زه درکو. نو دې به دغه ټایم کې جذباتي کیږي نه، اگر کو دا یتیم رواره ته سخت خبرو کی خو دې د جذباتو نه کار نه به امتحانو کو د امتحان نو روز ته تر دې الک یتیم د او خيارتیا معلومه شو چې دا او خيار دی کو ته خيارتیا معلومه شو معلومه ورک د دې معلومه ډېر په احتیاط کو په د باندې خرچ کین او په احتیاط په خرچ کین فزول خرچي باندې کوي چې هغه ته د یوې جوړې ضرورت دی ته ول دوه جوړې علي نه د مال دی د خو دې ټیم کې نه پويږي خو د په مال کې به ته احتیاط کوي په د به لګي خو په احتیاط په لګي په فزول خرچه به نه لګي په تلوار هر څه مطلب زر زر اغلو مل نیم اغلو ورګه نیم ځان لخوري زر زر ول د مال ختمه چې سبا دې رالوي شي زمانه تپوس لګي دغه چې سبا رالوي شي بیا زمانه د جیدات اخلي کنه د څه باندې کې دی بیرانه بیا اخلي دی ویرینا بد د اعمال په تلوار سره نه خوري بس په ټیم با په د باندې د هغه مناسب چې کوم نه خرچه کوي زیاته خرچه به هم نه کوي فزول خرچي به هم نه کوي او تلوار به هم نه کوي زر زر په د باندې خرچه کوي په خپل ځان من نیم باغا نیم په خپل ځان چې زر زر ول د اعمال ختم کما چې سبا دې رالوي شي زمانه مال نه غواړي جیدات ولا ختمه نه خو د سړی مالدار دی نو دی به د یتیم د مال نه ځان نه خوري دی به د یتیم د مال نه ځان نه خوري کو دا تری غریب دی نو دی بیا دومره اندازه لکه دی د خپل ماشوم تربیت کوي نو دی چې تربیت ته د خپل یتیم بچی کوي نو دغه تربیت دی لږه غونډه کې منافع ځان د پاره غستی شي د مال ځکه تربیت یو کار دی کنه دغه تربیت مزدوری دا غریب وارث چې کوم دی دا غریب ولی دا د خپل یتیم نه اغست یتیم د مال نه اغستی شي او کو مالداري بیا نشي اغست دی غریب دی او د تربیت کی دا هر ټیم خیال ساتي دغه مزدوری لږه مناسبه مزدوری دی اغستلی شي او کو مالدار دی بیا بالکل نشي اغستلی ها زیاتې باندې بس دغه مناسب مزدوری دی اغستلی شي چې کله تاسو یتیم پاتې شو نو په هغه ټیم به ګواهان راغونډي دوا دغه مخ کې به دغه یتیم مال جیدات چې څومره دی هغه به اولی کې د ګواهانو په مخ کې چې دوره جیدات زما د یتیم ورواره زما د یتیم خوري پاتې شو چا سره چې یتیم په تربیت کې نو هغه به اولی کې هغه لیکلو بیا دوه ګواهان جوړ کړي نو بیا چې کومه خارشه په د باندې کې هغه به لیکي د ځان سره دوره لګېدلې دي دوره په تعلیم ولګېدي دوره په خوراک ولګېدي دوره په ډاکټر باندې ولګېدي دا به لیکي نو بیا چې کله حواله کوي نو بیا به هغه ګواهانو مخ کې لیکل به راواغلي د ګواهانو مخ کې به ورته حواله کوي نو دا ګواهان جوړول او دا لیکل دا مستحب دي الله پاک د لیکلو څه اجت نشته خو دا لیکل د دې سړي لپاره دي د انسانانو لپاره دي چې سبا به څوک غلط تهمت اون لګي الزام به څوک اون لګي چې درواره ماري خوړلې ا دې درواره پر ځل کې دارا نشي چې زما د تر زمانه مال خوړلې نو د دې لپاره دا ګواهان جوړول د لیکل دي نور الله ته د لیکلو ضرورت نشته خو د انسانانو پیدا لپاره دی وجه الله پاک وي تاسو لیکل وکي او دا مستحب دي